أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتنوی نمبر آیات ہے سورة آل عمران چلورم سپارہ. قل ورتو فرمایا اے نبی علیہ السلام یا اہل الکتاب اے اہل کتاب و یہود و نصاراو لم تکفرون بآیات اللہ ولی تاسو کفر کوئی انکار کوئی آیاتونو دے اللہ تعالی سرام واللہ او اللہ تبارک و تعالی شہید گواہ دے علی ما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ. اے یهود و نصاراو تاسو ته دا پته ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په حق دی او د مبارک تشریف راوړل دا تاسو ته په تورات او په انجیل کې د دغه خبرې وضاحت شوی و، نو ولې تاسو انکار کوئ او ولی تاسو دی الله د لارې نه خلق منی کوي؟ نو الله فرمای قول ورته فرمایا اے نبی علیہ السلام یا اهل الكتاب اے اهل کتاب و یهود و نصاراو لم تصدون ولی تاسو من کوي خلق عن سبیل الله د لارې دی الله تعالی نام من هغه څوک آمنا چې یقیني کړی وي تبغونها تاسو لټوي په لار دی الله کې عوجن کوګواله وانتم او حال دا دی چې تاسو شهداء گواهانی وما الله او نه دی الله تبارک و تعالی بغافل نا خبر عما د هغې څه نه تعملون چې تاسو یې کوئ. نو په هغه پارسۍ کې وایي چې خوی بد بانه بسیار دغو ظالمانو خویونه بدو نبی پاک علیه السلام نه انکار 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 او هر ځای کې انکار، نو کله به یو خبر رانیوه او کله به بل رانیوه او کله به بل رانیوه. نو د الله د لیارې نه یعنی د اسلام نه خلق منې کول دا بالکل نه دی پکار. او بیا دغو یهودو نصارا او ظالمانو ته خو پته وه چې اسلام یو حق دین دی. اوس هم ځینې مسلمانان د یهودو نصاراو نه متاثره شي، ما متاثره کېږو. اسلام یو حق دین دی. الله موږ تاسو له پې عمل راکړي. صدق الله العظیم.